یو بادشاہ یو سړي ته وی زما یو باغ دی ډېر خشته باغ و د هغه بادشاه ډېر اعلی قیمتي او د هغې باغ په هر طرف کې میوې وي د باغ 4 ګوټونه دي او 4 واړه د میوو ډک دي یو نوکر ته وی داسې وکړه چې لاړ شه اشکری واله او ماله په دې باغ کې اعلی میوه راغونډه کړه چې کومه تا ته ښکلې ښکاري او کومه خشته میوې په دې باغ کې ماله راغونډه کړه خو ګور یو خبره درته کوم چې د باغ په کوم حصه یو ځل تیر شوي دوباره به ورته نه راځي د باغ په کوم حصه چې چکر وکړ او بیا پته راته ولګېد چې و خو دلته خشته میوه رانه پاتې شوه بیا به ورپسې نه راځي مخکې ترې راغله چې کومه میوه دې خوښه شوه ماله راغونډه کړه د ښکاری کې راوړه خو واپس به نه راځي چې کومه علاقه باندې چکر و ده وی دا خو اسانه خبره وردنه ود په ښي طرف یې شروع کړه ښي طرف ته چې کوم دیوال او ګوټو نو هغې کې اعلی قسمه میوه وه دې ورته ودرېدو لاس اوچتوي چې دا میوه روشو کوم د ښکاری کې واچوم بیا وی هسې نه چې په هغه بل ګوټ کې د دې نه ښي ورېږه دا نه راشو کوم هغه بل ګوټ له نه چېرته لاړ هغه واقعي نورم مزیداره وه اعلی وه ښه نو دې ګرځي په هغه بل طرف کوشش کوي چې عالم چې بادشاه له خو ته خشته میوه راغونډه کړم بیا پړه کې سوچ کوي هسې نه په هغه ګوټ کې د دې نه ښي ځکه بادشاه خو ما ته وایي ښه میوه راوړه دا خو ښه ده خو کېدي چې یاره دې نه هم ښي ورېږه دې باغ نه نه شو کوم هغه بوټو نه شو کوم هغې له چې ورغې هغه هم ډېره اعلی میوه وه د بیا ښکاری ځان تیار که بیا یاره بادشاه خو یې ښه میوه راوړه هسې نه په هغه بل ګوټ کې د دې نه ښي دا نه شو کوم هغې لازم چې بل ګوټ له ورغې هغه تش تورو پکې یو میوه هم نه وه اسم پکې حق دک ادرېد اوس بس کوم ما ته خو بادشاه میوه راوړه او ښه میوه ما خو ښې میوې پرېښودې په دې سوچ چې دلته به ښي دلته نه به هلته ښي هلته نه به دلته ښي او بادشاه را باندې شرط هم لګولی چې په کوم باغ یو ځل تېر شي دوباره به نه ورځې نو نه دې ګوټ ته واپس تللی شم څوکیداران ولاړ دي نه هغې ته تللی شم او نه دلته نو تش تور تش اشکری د باغ نه ووت دقه دنیا مثال دی نن ورځ په ما راله زه یم ځکه خیري سبا به عبادت کوم نن پرېږده نیموزګار سبا به ښه ورته ځان وزګار کړم چې سبا ورځ راشي یاره ته پرېږده نن سبا به د دې قضا منځونه به م راګرځوم که خیري او سبا به ښه عبادت کوم بله ورځ به کوم بله ورځ به کوم او واپس خو په دې باغ د دنیا نشي راتلی چې کومه ورځ دی واله باس داسې باغ ته به ورسې په آخره ورځ ته خو نن د سبا او سبا نه بله ورځ او د بله ورځ نه بله ورځ او د مرګ ځنکدن به د باندې راشي بیا خو واپس د دنیا باغ ته تلی هم نشي او هغه وخت کې بیا عمل هم نشي کولی نو تش تور به آخرت ته ځي خو چې د باغ په ګم ګوټ دا سړی نه نوتی او د هغې نه یې میوه شو کولی و نو ټیک به ورمان کو که نه کو دقه رنګې د باغ دا یو ورځ د باغ یو طرف دی پکار دی چې موږ د دې نه فایده والو موږ په دې کې الله خوشحاله کړي او موږ د آخرت دپاره تیاري وکړو دا لویه خبره ده کم مال او دولت چې خدای درکړه د هغې نه د آخرت ګټه واله الله پې خوشحاله که عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه یو ځل ناستو یو سړی وله راغی وی صاحب دا دیم ډېر مالدار و وی دا جیلانی چې ورته وي دا اصل کې ګیلان دی ګیلانی دی دا په دې دغه کې بغداد کې او په دې عراق علاقه کې یو ښار دی خو عرب خو ګاف نشي استعمالولی نو هغه ګاف ته هغوی جیم وایي هغې جیلاني ورته وایي نو دې یو ځل ناست دی یو نوکر وله راغی وی په کشتی کې ستا بلا بحري بیړه کې چې څومره مالو نو کشتی غرقه شوه دی وی الحمدلله نو لږ ساعت پس بیا سړی وله راغی وی صاحب کشتی بچ شوه طوفان پې راغی مونږ خو یې واوړېده خو نه بس بچ شو مال دی بچ شو نو دی بیا وی الحمدلله نو چې درس اخلاص کنو شاگردان دا ډېر لوی عالم وګورئ عبدالقادر جیلانی رحمت الله محض صوفي نو ډېر لوی عالم یو تفسیر یې لیکي تفسیر جیلانی په شپږو جلدو کې او ډېر لوی زبردست عالم دی او د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه په مسلک هم دی د هغه مذهبي دی
نو شاگرد ته تاسو کې درس نه پس وی صاحب وی چې مونږ چار اصلي ته وی چې کشته غر کا شنو بیا دې الحمدلله او چې به وی چې د غر کېدو نه بچو بیا دې الحمدلله نو په غر کېدو د خدای ثنا وی په پیدا کېدو د خدای ثنا وینه ما په ثنا په دې نه دا وی چې درا اطلاع راکړه چې کشته غر کا شو نو ما خپل زړه ته وکړ ازله مې دې کشته په خپه دی او کنه دې خپه نو لمه نو خپه لمه مطمئن و مطمئن اس قسم خپنو او لکی میں داشی پروتو کہ اللہ کو استعمالو تارا کھڑے لال کنا اخیرت ہونے دی تلی دنیا لالا کنا اخیرت تلال نو دا طبعی دا انسان دا پار نو مانا خو اخیرت نہیں تلی مانا خو دنیا لالا او دا دنیا را کھڑے تاو تارا واغشتا نو با پا کسی دی اس ما سره یو صادر د چا امانت پروت ته او مال هغه سړی راغی او هغه صادر رانه پورته کو نو د پیور سره خپه کېږي خو پردي شی او راغ را کړی او ماته سموده فایده واغشته واپس رانه واغشته خبر اخلاص شو نو لکه می سوچو کنو خپاو پسې نو ما وی چې الله دا مال خو تارا کړو او تارا نو لکه می دا پروتو او دا مال تارا کړو دا مال خو تا واغشته نو زما پکې سړي ولې خپه کېږم نو ما پدې د الله حمد وي چې شکر دې خدای چې ما ذکر شي پسې خپګان نشته حمد شکریا ده الله وی چې بیا غالک راغی او راته وی چې هغه د مال کشته بچو دا وړېدلونه او مال دې محفوظ شو نو بیا ما خپل له توکتل چې زړه ته مې وکتل نو زړه کې مې ډوسه خوشحالي نه وه په کشته بچ کېدو ما وی خو واقعي د دنیا د اعمال خو د ډول او زیب و زینت ته که غر کوانو خبا و سړیه د سوکینا او د سوچونو فکرونو به اخلاصم او دا سره پیدا شونه دا بیا به سوچ او فکر کوم د دې زکات او د دې خیرات او صدقه دا بس کم دې एकदम او څوکیداری او سو نو لکه مې اړو دا سوچ ور پسې نو پدې پیدا کېدو مې په لکه اړو خوشحالي رانه اړو فکر رانه مې الحمدلله خدای چې زلمه هغه طرف ته متوجه نه ګوره مسلمان بداسي کمال ولا راضی هم بد الله حمد ادا کوي کمال ته دې هم بد الله حمد ادا کوي مال راغی بس خوشحالي ده خبره ده الله حمد ادا کا کلال و درسو کینه اخلاص شو قصه اخلاص ده یو ځل دې په خپل یو واقعه د ذکر مې کو نه یو واقعه درته دې خپل یو واقعه وای وې د کلی نه وتم طالبي مې کوله علم مې زده کاو وی دریاب په غاړه دجلې په دریاب روانم زم لاړم یو ځای کې یو استاد نه مې علم زده کاو وی پیسې را سره خلاص شو نو پیاده سفر یې کلی ته وطن ته واپس نشم راتلی نو یې هلته کې د دریاب په غاړه یو بوټی و د میوې نو یې زه به تلم هغې نه به مې یو میوه راوشکوله په هغې به مې خپله ګزاره کوله او کله به مې د هغې پاڼې راواغېستې په خوله کې به مې وچوپلې په هغې به مې خپله ګزاره کوله او اوبه مې راغېستې بس او مې څکلې نو وی یو ځل لاړم وی چې ورغلم نو وی هغه میوه د ما نه مخکې چا شکولې وه وی اوږې رالم واپس نار نورم واپس رالم چې واپس رالم جومات ته ننوتم وګېم وی دې کې یو سړی راغی جومات ته راننوت یو میلمه او یو غټه کاسه و سره د خوراک ډکه ده غټه کاسه ده هغه د دې پولو او د چرګانو د دې خوراکونو ډکه ده وی چې دې راغی او هغه بینې په ما ولګېده نو زما ورته سترګې نیغې کړې زه خو وګېومه او سړي زه ولیدم چې دې خوراک ته ما وکتل خو هغه د جومات یو ګوټ کې کېناسته وه خوراک خوري او ما ته اواز راکړه چې ملګري راځه ما سره ډوډۍ وخوره وی ما وی چیرې بس تمه دې وکړه ورځم نه مې چې نه بس مهرباني خو داسې ومه چې نوړی هغه اوچته یې وي په خوله کې لاړې ورته زما راځي شوند پې هغه وي او په خوله کې ورته لاړې زما راځي خو ټینګ شومه هغه بیا راته وي چې راشه ما سره ډوډۍ وخوره مې چې نه خورم وی په هغه باندې وي پېښ شو چې دا سړی څه ضد نیولی دی او نور خیړه کېږي وګېد را پاسېد او قسم یې راکړه چې ستا دې قسم یې چې ډوډۍ به را سره خورې وی ور پاسېدم وی ډوډۍ مو سره شروع کړو چې ډوډۍ مې شروع کړله وی ما ورته چې مېلمه ته څوک یو د کم نه نه رالې وی یاره زه خو د جیلان یم او یو بوډۍ ښځه ده هغې را لېږلې یم چې زما زوی دی د علاقه کې ورشه د علم طلب پسې وتر عبدالقادر یې نوم دی عبدالقادر جیلاني او را لې 12 روپۍ راکړه چې دا به هغه له ورسې
نو هغه هلک پسې وګرځېدم خو پیدا مې نه کړ. نو ډېر اوږې شومه، نو د نیمې اشرپۍ مې دا خوراک ځان له واخې چې زه دا به اوس وخورم، نو زه به کلي ته ځم واپس چې مول خوشم که نه. عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه وایي مې چې هغه هلک خو زه یم. ګوره روزي به خدای درکوي. د دنیا یو مثال دی. یو سړی وایي جومات ته راننوت. په دې جومات کې د څلورو ګوټونو کې څلور کسان ولاړ دي. یو هغه ګوټ کې ولاړ دی، یو هلته ولاړ دی، یو هلته ولاړ دی، یو هلته ولاړ دی، خپل عبادت کوي. نو یو جینۍ راننوته، هغه جینۍ سره یو کاسه ده او خشته ښکلې جینۍ ده، او یو کاسه ورسره ده او په هغې کې غوښې دي او هډوکي دي پکې او سامان دی. د یو هلک له ورغې هغه ورته هډو ګوري نه، او دې ورته کاسه دقسې نیولې ده چې دې نه څه وخوره، هغه ورته بلکل ګوري نه، نظر ورته نه کوي. کله ورته دا جینۍ مخکې تاوي، کله یو طرف ته، کله بل طرف ته منت ورته کوي چې خدای دپاره ما دا راوړې ده، او ته مهرباني وکړه دې نه خوراک وکړه، هېڅ کتل ورته نه کوي. اخره کې چې ډېر منت زاري ورته وکړه، نو هغه سړي د هغې نه یو هډوکي راواغېسته، هغه هلک ویې خوړه، او چې هډوکي یې راواغېسته نو دا جینۍ پرې په دې مخ وویشته. بیا او دا هلک وایي چې زه ورته اوس نیغ ګورم چې مخ ورخ کې راته زه ناست یم او لاړی غله. پکار دا چې دا خوانچه دې نوم بیا ماله راوړې وه، او په دې سوچ کې مه چې هغې نه خوري اوس بیا ماله راوړي، ځکه ته انکار کوي او راضي کوي یې ماله بیا راوړي. خو یې ماله نه راځي، زه ورته نیغ ګورم چې اوس په ما بیا رحم راشي او ماله به راوړي. او وایي چې هغه هډوکي رالي دا ښځه پې ولي، چې بل هډوکي اوسګاري بیا پې دا ښځه ولي. بیا وی زه نیغ داسې لږ ورنږدې شوم چې ماله بیا ورسره وړي. وی زه یې په ځای پرېښودم، هغه بل له لاړه جینۍ. وی چې بل له لاړه، وی هغه هم هغه ورته هډو ګوري، نه خوراک ته ګوري نه دې جینۍ ته ګوري. او دا جینۍ لګیا ده، هغه راضي کوي چې دا دې لږ وخوره که نه، شابه ډېر ښه خوراک دی، ورته مهرباني وکړه، خوراک دې وکړه. خو چې ډېر یې مجبور کړه، نو هغې هم دا چل شروع کړه، هغه بل هلک چې هډوکي به یې راغېسته، غوښه به یې ترې خوړه، نو په هډوکي به یې دا جینۍ ویشته. وی زه ورته هسې لږ نور هم نږدې شوم چې دا ماله ولې نه راځي، هغې ته نه خوري او دی په زور رضا کوي، او زما وتړه شوې دي ماله. وی خیره درېیم لم ورغې، څلورم لم. وی اخره کې ماله جینۍ راله. وی چې ماله راله، وی زه خو ته اوږې مومه. وی ما ته وی چې خوره که نه، نو ما وی چې د دې ځای به دا رواج وي، نو چې نه به خوري او په زور به رضا کوي. نو ما داسې خوا دې خوا کړي، ما ته چې خوره که خورې ډکېږي، خوره ګنې زم ده نه، ته خورې وخوره ډکېږي نو وخوره، او که نه خورې زه دنه لالمه نخرې دې شروع کړي، کله یو خوا ګورې او کله بل خوا ګورې. مې چې واقعي که دا جینۍ ورته خورم بس. نو ما یو هډوکي راواغېست، وایي چې راوامې غوښه مې ته وخوړه. نو ما ویل به دا رواج وي چې خوراک خورې نو په هډوکي به هغه انسان وړي. نو وی هغه هډوکي مې اوچت کړه او دا جینۍ مې پرې مخ وویشته. وایي چې په مخ مې وویشته، وایي هغې هغه کاسه کېښود او په ما د پاسه راونښته. خدای دې بې خو باسه، زما دله ډوډۍ راوړه، ته ما په هډوکي ولې دا څه کوې؟ وی ما ته وایي چې زه څه خبر وم چې دا بره د علاقې رواج یې هغې دا چل کو، نو ما هم دا چل شروع کوي. خدای دې بې خو باسه، د دنیا ما جینۍ راته وایي د دنیا ما دا څلور واړه ما نه خفه دي، رضا کومې نه رضا کېږي، او ته خو هغه ځای نه شیش ورته اخیستی و، او خولې نه دې ورته لاړې بېدلې. ستا رضا کولو تعجز دي، ځکه خورې خوراک ډکېږي، ډک شی ګنې برابروم دی. حقیقت هم دا دی. الدنیا ملعونه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه دنیا چې سړي نه آخرت یاري، دا وایي د خدای نه ډېره زیاته لرې ده. لعن عبد الدرهم والدینار، نبی علیہ السلام فرمایي چې کم سړی دا پیسو پسې نښتې دی والله یېر دی، او کمبل پسې نښتې دی او مال پسې نښتې دی، دا وایي په درې د خدای لعنتي. نو دوه قسمه دنیا مې بیان کړه. ما درته وایي دنیا ګټل، د دنیا مال جمع کول، وخان اغېشتل، لسونه اغېشتل، ځان له کور جوړول، ځان له جایداد، دا منع نه دي، حرام نه دي، خو یاره چې الله غافله نه کې. رجال لا تلهیهم بیع ولا ذکر، څنګه دی تجارت ولا بیع عن ذکر الله، الله نه بنه غافل کېږي. او کما او ما وایي چې طلب د کسب حلال فریضه بعد الفریضه، لیکن کما دنیا
چې هغه ته الله نه تا غافل کوي او منځ در نه پاتې شي او الله دې هېر شي او آخرت دې هېر شي، دا خطرناک دنیا ده. حب الدنیا رأس کل خطیئه، دا بیا د هر ګناه بنیاد او جرړه ده. قرآن حکیم کې الله فرمائی کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، وی تاسو آخرت پریخې دی او دنیا ته متوجه دی بس. نو که معمولی تکلیف در ترازی نو نه چغې جوړې کړې، بیا که خپلې خوږ شي نو نه بیا چغې جوړې کړې، که معمولی بیماری در باندې راغله نو بیا دې چغې جوړې کړې. ولې دا شی دی خوښ دی که نه؟ چې چا نه د خوښې چیز دی نو بیا ورپسې خپئ. او که آخرت ته خوښي او مقصد د آخرت د دنیا کړه د دنیا په تکلیف به بیا خفګان نه کوي، بیا خو هغه مقصد دی کنه، الله مقصد دی. نو دنیا کې چې اوسېږي تجارت بم کې، ګټه بم کې، دکانداری بم کې او د دنیا کسب بم کې، بچو له حلاله نفقه بم ګټي، هیڅ قسمه ممنوع نه دي. ما د ډېرو صحابو مثالونه درته درکړل. لیکن الله به نه یېرو، خپل لمونځ به نه پرېږدو، خپل ذکر به نه پرېږدو او خپل عبادت به نه پرېږدو او د پیغمبر علیه السلام مبارک تابعداري به نه پرېږدو او د شریعت احکام به نه پرېږدو او د شریعت په طریقه عمل او په هغې تل به نه پرېږدو او ټوله زندګي به دنیا له نه ورکوو، سبا آخرت له هم ورکوو که نه. ټول وخت 40 ګنټې به دنیا له نه ورکوو، 40 ګنټو کې به څه الله له هم ورکوو، څه به دعوت الله له هم ورکوو، څه به دې له هم ورکوو چې مانه الله راضي شي او مانه خدای راضي شي او داسې عمل وکړم چې مخلوق ته فایده ورسي. نو دا یو مثال دی. الله دې موږ له دعا کې د دنیا او د آخر خیر نصیب، الله د دنیا او د آخر د شرونو فتنو نه مساعد. د ارشد ورور وفات شوی دی، دعا ورته وکړئ چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي او د آخرت لوی سفر الله د راحت او د خوشحالو کړي او الله وارثانو له صبر ورکړي او الله ولا د دنیا اجر نصیب کړي او خدای صبر نصیب کړي. څومره مردگان چې وفات الله ټولو مغفرت نصیب کړي. الله زمون دنیا فراخه نصیب کړي حلاله او دنیا هم د آخرت د ګټې ذریعہ وګرځي. دنیا زمون د آخرت د فتنې ذریعہ مګر دی. الله که څوک مریضان دي ته ول شفا ورکړي، که څوک تنگ دست قرضداران دي ته د حلال او فراخ رزق نصیب کړي او د دنیا او د آخرت برکتونو خیرونه نصیب کړي.